السلام علیکم دوستانو. زه امید لرم چې تاسو ښه او جوړ به. نن مې په دې ویډیو کې ستاسو هغه طریقه درښیم چې په مسنجر کې د ګروپانو څخه ځان څنګه وباسئ. که چېرې ستاسو ملګري تاسو په مسنجر کې په ګروپونو کې اډ کوي، تاسو ترې تنګ یې، د هغې نه ځان څنګه وباسئ. په هغې کې یوه عامه سمپل طریقه چې ستاسو هغه ګروپ لیو ګروپ لکه کلیک کړئ او ستاسو ځان وباسئ، نو هغه ستاسو ملګری تاسو بیا په هغه ګروپ کې اډ کړي. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو هغه طریقه درښیم چې په هغې طریقې سره تاسو یو وارې ځان د ګروپ نه وباسئ، نو بیا به ستاسو ملګري تاسو هغه ګروپ ته نشي ورچوه. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پوینټ پښتو نه وي سبسکرایب کړی، نو چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دې لپاره به تاسو مسنجر کولاو کړئ. مسنجر کې به تاسو په هغه ګروپ کلیک وکړئ چې کوم ګروپ نه تاسو ځان وباسل غواړئ. نو زه د دې ګروپ نه ځان وباسل غواړم. دا ګروپ به راوړئ، په دا اکاونټ کې په آی سمته کې په دې به کلیک وکړئ. نو دلته لاندې به راشي سمثینګ رانګز، نو په دغه به کلیک کړئ. دغه نه بعد به ګیو فیډبیک آر ریپورټ کنورژن، په دې به کلیک کړئ. لږ صبر وکړئ ورته دلته کې. دې نه بعد په هیټ سپیچ کلیک کړئ او په سینډ فیډبیک به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو دا ډن کړئ. د دې نه بعد به ستاسو په لیو چیټ باندې کلیک وکړئ او ځان به د هغې نه لیو کړئ. د دې نه بعد به ستاسو ملګری بیا تاسو په ګروپ کې نشي اډ کولی. نو ملګرو، هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه وي. د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو سره. د هغې په الله سپارم. د الله په امان.